بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږه د الفقه الميسر و اتیا نمبر درس دی، 87 نمبر درس دی. په نن درس کې به مونږه د مسح باره کې دا چې کومه مونږه مسح کوو که نه دي، دې نه مخکې درسونو کې به مونږه په موضوع باندې مسح کوله. مسح څه ته وایي؟ د مسح تعریف هم مونږه مخکې درسونو کې کړی دی. دا درې ګوتې دا په یو ځای باندې راښکلو ته مسح وایي. اوس مونږه سر مسح کوو، نو مونږ دا لوند لاس په سر باندې راکاږو، یا دواړه لاسونه لامده کړو په سر باندې راکاږو، نو لاس لوندول او په یو ځای راښکل دې ته مسح وایي. ټیک شو دي؟ دا د مسح اسان تعریف و، زمونږ په پښتو کې اسان تعریف دا دی. اوس وایي المسح علی العصابة والجبیره. اول خو زده کړئ عصابه څه ته وایي؟ پټۍ ته وایي. زمونږ یو ځای اوښلیږي یا یو ځای زخمي شي، وینې شي، مونږ په هغې کومه پټۍ تاوو، هغې پټۍ ته عصابه وایي. ټیک شو؟ دا د عصابې تعریف شو. پټۍ ته چې کومه مونږ پټۍ تاوو د زخم نه، هغې پټۍ ته عصابه وایي. نو اوس په هغه عصابه باندې مسح به څنګه کې؟ ټیک شو؟ او جبیره څه ته وایي؟ جبیره مونږ چې ماشومان وو، لږ ډېر راته یاد شي چېرته زموږ د دې مشرانو چا به خپه ماته شوه، یا به لاس مات شو، یا به یو ځای یو هډوکی مات شو، نو موږ به پخپله لیده چې داسې تختې به یې راوړي او هغه هډوکي ته به یې داسې وتړلې او هغه به یې پرې کلک کلک وتړی دی ډاکټرانو. نو هغه هډوکي به یې په هغه ډکو باندې، هغه لرګو باندې تړلو، هغه هډوکی به سیده شو، دا لرګي به ورته داسې سیده و، هغه هډوکی به سیده و. نو که میاشت ورته تړلي وو، که 2 میاشتې تړلي وو، که 3 میاشتې تړلي وو، چې هډوکی به ټیک شو، بیا به ورته ډاکټرانو ووي لرې کړئ دا. یا د کلي علاقې غټ غټ حکیمان به وو، یا به مشران داسې هوښیاران خلک به وو، نو هغې به ورته وایي چې یاره دونه وخت کې دا هډوکی ټیک کېږي، اوس ته دا لرګي لرې کړئ. نو هغه ډکو ته یا هغه تختو ته، هغه هډوکي ته چې تړلی کېږي، او یا هغه لرګو ته چې کوم دی هډوکي ته تړلی کېږي، هغې ته جبیره وایي. جبیره اوس د هغې زمانه تقریبا ختمه شو. په دې غرونو علاقو کې به اوس هم وي، چېرته غرونو علاقه او ډېر پسمانده او غریبانان خلک وي، ښاري علاقې نه وي، نو هلته کې به اوس هم تقریبا چې را خلک همدغه جبیره تړي، دغې ته جبیره وایي. او نن سبا زموږ په زمانه کې دلته کې چې اوس چېرته د ښاریو علاقو کې هډوکی مات شي، نو هغې نه ډاکټران پلستر ته وایي، نو هغه پلستر هم په دې جبیره کې راځي. ټیک شو دي؟ نو اوس تا ته وایي چې په پټۍ او په جبیره باندې مسح کول. نو مصنف رحمت الله علیه د موضوع مسح بیان ختم کو، اوس په پټۍ باندې او په پلستر یا په هغه دغې ته جبیره وایي. ښه جي؟ جبیره د پلستر هم پکې راغی، او دغه شان اصل کې جبیره دغه هډوکي ته چې کوم ډکي یا تختې تړي او هډوکی پې بیا کلک کلک وتړلې، هغه تختې وتړي او دا هډوکی ورسره داسې سیده وي، دغې ته جبیره وایي. نو اوس تا ته وایي المسح دا مسح ته وایي، علا معنا ده په، عصابه پټۍ ته وایي، واو معنا ده، او جبیره دغه ډکو ته وایي، هغه تختو ته وایي، هغه لرګو ته وایي. نو هغې ته چې کوم باندې دا هډوکی تړلی کېږي، نو دغې ته جبیره وایي. اوس نن سبا زمانه کې ورته ما ورته بره پلستر لیکلی، خو پلستر د ده خپله معنا نه ده. ګورئ دغه لرګي تړل په هډوکي چې مات شي، په هغې کوم ډکي یا کوم تختې وتړلی شي، هغې تختو ته چې په کم په دې هډوکي تړلی شوي، هغې ته جبیره وایي. ښه جي؟ ما ورته هسې د مثال په طور باندې پلستر لیکلی دی، خو نن سبا په پلستر په دغه جبیره کې راځي. نو اوس وایي المسح علی العصابة والجبیرة. ټیک شو جي؟ په جبیره او په پټۍ باندې، په جبیره او په پټۍ مسح، په جبیره او په پټۍ باندې مسح. د علا معنا وکړه باندې، یا په دواړه معنی کولی شي، یعنې په پټۍ مسح، په پټۍ مسح، یا په جبیره او په پټۍ مسح. ټیک شو دي؟ یا داسې ووایه په جبیره او په پټۍ باندې مسح. ټیک شو؟ اوس موږ د مسح باره کې لږ بحث کوو. ټیک شو؟ نو اولې موږ له مصنف رحمه الله د قرآن پاک یو آیات راوړی دی. قال الله تعالی، الله تعالی جل جلاله وفرمایل، قال معنا ده وفرمایل، وی ویل الله تعالی، الله جل جلاله فرمایل هو اجتباکم، هو معنا ده هغه الله اجتبا خوښ کړی، کوم تاسو، الله تاسو خوښ کړی، هو اجتباکم، الله پاک تاسو خوښ کړی، هو اجتباکم، الله پاک تاسو خوښ کړی، وما جعل او نه دي جوړ کړي، ما معنا ده نه، او جعل معنا ده جوړ کړي، ایخي کې ښودلي دي. ټیک شوه؟ وما جعل علیکم، او په تاسو باندې نه دی ایښی، په تاسو باندې
ندی مقرر کړي فی الدین په دین کې فی الدین فا معنا ده په او دین دین کې په دین کې په دین کې په تاسو باندې نه دی ایښي من حرج څه مشکل حرج مشکل ته وایي من حرجین څه مشکل الله پاک تاسو له په دین کې مشکلوالی نه دی ایښی په دین کې د الله اساني راوستې ده اساني اوس تا لاس مات شو پلستر دې پې وتړلو نو تا ته اوس دا حکم نه دی په دین کې دا حکم نشته دومره سخت حکم نشته چې ته به اوس دا پلستر کولاوې دغه ځای به وینځې بیا به پې پلستر لګې دا مشکلات په دین کې نشته په دین کې ډېره اساني ده نو دا هلته کې وایي هو اجتباکم الله پاک تاسو خوښ کړئ هو اجتباکم هغه تاسو خوښ کړئ هو معنا ده هغه اجتباکم اجتبا معنا ده خوښ کړئ کوم تاسو هغه تاسو خوښ کړئ وما جعل علیکم فی الدین من حرج او په دین کې په تاسو باندې څه مشکل څه تکلیف نه دی ایښی څه تنګي در باندې نه دی ایښی اوس درته مخکې وایي اذا کله چې جرحه دا صيغه واحد مذکر فعل ماضی او اثبات او د مجهول صيغه ده ٹھیک شو جی نو جرحه معنا زخمی شو اذا کله چې جرحه زخمی شو عضو یو ځای یو عضوه یو ټوکړه د بدن یو ټوکړه یو حصہ نو هغه ته عضو وایي عضوه یو ټوکړه یو حصہ د بدن یو حصہ هغه کله چې زخمی شو اذا کله چې جرحه زخمی شو عضو یو ټوکړه د بدن وربطا ومعنى او ربطا د مجهول صيغه ده فعل ماضي اوله صيغه ده او د دې معنی ده اتړلې شو ربطا معنی ده اتړلې شو بعصابه با جاره معنی ده باندې یا په دواړه معنی کولای شي په پټۍ باندې اتړلې عصابه پټۍ ته وایي وای کله چې یو حصہ د بدن یو حصہ زخمی شو وربط بعصابه او په پټۍ باندې اتړلې شو یا پټۍ سره اتړلې شو یو ځای زخمی شو او پټۍ سره اتړلې شو دا مطلب دی اذا جرح عضو کله چې یو عضو یو حصہ د بدن یو ټوکړه زخمی شو وربط بعصابه او پټۍ سره اتړلې شو وكان او صاحب العصابه صاحب معنا والا او عصابه پټۍ نو پټۍ والا په داسې حالت کې و چا چې پټۍ تړلې و هغه یادوي وکانه صاحب العصابه او پټۍ والا و په داسې حالت کې و لا یستطیع چې طاقت نه لرلو چې همت نه و دومره غسل العضو غسل معنا د وینځل او عضو معنا دغه حصہ دغه ټوکړه دغه عضو وینځلو طاقت نه لرلو وکانه صاحب العصابه او پټۍ والا سړی په داسې حالت کې لا یستطیع غسل العضو چې د هغه حصې چې کوم زخمی حصه وه د هغې د وینځلو طاقت یې نه لرلو ولا مسح او نه د مسح هو د هغې زخم نه د هغې مسح نه او نه په هغه زخم باندې مسح کولی شوه ټیک شو جي یو سړی دی د هغه یو ځای زخمی شو او په هغې باندې پټۍ وتړله او هغه پټۍ والا سړی په داسې حالت کې و چې هغه د دغې ځای د کوم ځای چې زخمي شوی د ده د وینځلو وس هم نه و ولا مسح هو په دې د مسح کولو طاقت هم نه و دومره همت پکې نه و چې دا ځای وینځلی وی یا په دغه ځای باندې مسح کړې وه نو یمسحو دا به مسح کوي اکثر معنا زیاتتر ما هغه شده چې تړلی شو به په هغه ځای باندې العضو دغه ټوکړه باندې په کوم څیز باندې به معنا کوم څیز سره چې العضو دغه ټوکړه تړلی شوې وه من فوقه د هغې نه بره د دې اوس مطلب دا دی ویمسح دا سړی به مسح کوي دا چې د کوم سړي دا ځای زخمي شوی او پټۍ پې تړلې دا به مسح کوي اکثره ما زیاتر په هغه شده چې تړلې شوي وي یعنې په هغه څیز باندې به مسح کوي کوم څیز سره چې تړلې شوي به کوم څیز سره چې العضو دغه ځای تړلی شوی دی من فوقه د هغې نه بره ګورئ دا ځای زخمی شو او په دې دلته کې اوس پټۍ وتړلی شوه نو د دې پټۍ د پاسه به دا سړی مسح کوي من فوقه د هغې د فوق بره ته وایي بره من فوقه د هغې د پاسه ټیک شو جي نو دلته کې وایي دا به دا اوس ګورئ زما دومره ځای زخمی شو دومره دا لږ ګوته مې زخمی شوه خو ما د دې ټول لاس نه پټۍ ته وکړه
د ټول لاس نه مې پټۍ تاو کړه. نو اوس په د دې لاس په دې اکثره حصه باندې زیاته حصه په دې پټۍ زیاته حصه باندې به دا درې واړه ګوتې لمدې کړي او داسې به راکاږي. بس دا زیاته حصه پکې د دې زیاتې حصې مسه وشوه. نو تا ته دقه وایي یمسحو مسه به کوي. دغه سړی دا کوم د چا چې دا بدن زخمی شوی دی اکثره ما زیاتر په هغه څیز باندې شده چې تړلی شوی دی بهي په هغه څیز سره العضو د قضې من فوقه د هغه څیز د پاسه د هغه څیز د پاسه به مسه کوي. مطلب دا دی د قضې او زخمی شو لږ غونډه کې د 1 انچ زیدې په دې لاس کې زخمی شو خو ته صرف د هغه 1 انچ ځای نه پټۍ نه تاویږي ته به خامخا ورسره لږ زیاتي ځای باندې پټۍ تاوې. نو دغه ټوله پټۍ باندې به مسه نه کې صرف د دې پټۍ په زیاته حصه باندې به مسه وکړي. دا درې ګوتې به لمدې کې په وو او داسې به پرې راکاږي. بس ستا مسه وشوله. اوس د وینځلو ضرورت نشته چې ته ترې پټۍ کولاو کړي او ته په هغه کوم ځای زخمي دی هغه ووینځې. د وینځلو ضرورت نشته. اوس مخکې مصنف رحمه الله وایي ولا یزالو معنا ده همیشه مسلسل یمسحو دا سړی به مسه کوي. ولا یزالو یمسحو او دا سړی به مسه کوي مسلسل به مسه کوي یعنی دا به مسه کوي الی تر هغه وخته پورې الی معنا تر هغه وخته پورې ایلتئم چې ټیک کېدو چې ټیک شي الجرح زخم. التئم یلتئم التئام باب افتعال نه دی د دې معنا نه ټیک کېدل. نو ټیک کېدو یعنی د ټیک کېدو پورې ټیک شو دي. یلتئم چې ټیک شي په راتلونکي وخت کې ټیک شي مضارع ده. نو ولا یزال یمسحو دا سړی به مسلسل مسح کوي الی تر هغه وخته پورې ایلتئم الجرح چې زخم ټیک شي. تر د زخم ټیک کېدو پورې به دا سړی په دغه پټۍ باندې مسح کوي. ټیک شو دي. لکه مثلا ګورئ زما دا لاس زخمی شو که زما دا لاس باندې به پټۍ وي که زما دا لاس په 1 میاشت کې ټیک کېږي نو زه به عموم په دغه 1 میاشت پورې په دغه پټۍ به د پاسه مسح کوم. که په 2 میاشتو کې زما دا زخم ټیک کېږي نو زه به بیا 2 میاشتې مسلسل په دغه ځای به مسح کوم. ټیک شو دي. نو دغه مطلب دی. او که په 10 ورځې کې ټیک کېږي زما زخم او 10 ورځې زما په دې لاس باندې پټۍ ده نو زه به 10 ورځې په دغه باندې مسح کوم. د پټۍ کولاولو ضرورت نشته. نو مصنف رحمه الله ولا یزال یمسح او مسلسل به مسح کوي الی تر هغه وخت پورې ایلتئم چې ټیک شي الجرح زخم. ته د زخم ټیک کېدو پورې به دا د کم سړي دا ځای زخمی شوی دی او پټۍ تړلې ده نو دا به تر د زخم ټیک کېدو پورې او کوم وخت پورې چې دا پټۍ تړلې وي تر هغه وخت پورې به دا سړی په دغه ځای باندې مسح کوي. ولا یشترط او شرط به نه لګولی کېږي. ولا یشترط او شرط به نه وي ان یکونه چې وي به قد یقینا شد العصابة پټۍ تړلې شوي. شد معنا تړلې شوي العصابة پټۍ علی طهارة په پاکۍ کې. یعنی دا شرط به نه وي چې دا پټۍ چې دا د پاکۍ حالت کې تړلې شوې ده او که ناپاکۍ په حالت کې تړلې شوې ده. دا شرط به نه وي. لکه مثلا فرض کا زه جنوبي په ما باندې غسل اوړېدلی دی او زما څه ځای زخمي شو ما لا غسل نه دی کړی او زما څه ځای زخمي شو نو اوس به زه به دغه ځای تړم. ټیک شو دي. دغه ځای به زه په پټۍ باندې وتړم نو د دې پټۍ باندې به چې کله زه بیا اودس کوم غسل خو وغیره وکړم دې نه به پلشتک وغیره ته وکړي بیا چې کله زه اودس کوم نو زما د دې لاس د دې پټۍ لپاره شرط نه دی چې یاره ته خو په غسل کې وي او ستا دا ځای زخمي شوی او تا خو بیا خیر د غسل هم کو خو ستا دا لاس خو وینځلی شوی نه دی که نه د دې پټۍ دننه لاندې حصه خو نه دی وینځلې شوی. دا شرط به پکې نه وي. که په پاکۍ حالت کې پټۍ تړلي او که ناپاکۍ حالت کې پټۍ تړلي وي خو ته به پې مسح کوې ستا مسح کېږي. ټیک شو دي. نو ولا یشترط شرط به نه لګولی کېږي ان یکونه قد شد العصابة چې یقینا پټۍ تړلې شوې ده علی طهارة په پاکۍ کې. نو د پاکۍ حالت کې د پټۍ تړلو شرط به نه وي. که په پاکۍ حالت کې پټۍ وتړله او که ناپاکۍ حالت کې پټۍ وتړله ته به په دې باندې مسح کوې ستا مسح کېږي. کذا دقه شان انکسر ینکسر انکسار باب افتعال ده او صيغه واحد مذکر غائب صيغه ده. ٹھیک شو دي. انکسر معنا ده مات شو. انکسر معنا ده مات شو. عضو یو جز یو حصہ د بدن یو اډوکه
وشدت معنا را وتړلې شو علیه په هغه ځای باندې په هغه ځای باندې کوم ځای چې مات شوی جبیره دغه تختو ته وایي یا هغه لرګو ته وایي چې کوم هډوکی مات شوی دی او تا پرې تړلی دی نو دا دلته کې 15 یا 10 تختې دي داسې تړلي دي چې دا کوم هډوکی مات شوی دی چې دا هډوکی ورسره داسې سیده وي ٹھیک شو لکه مثلا دا یو تخته ده یا دا یو لرګی دی دا یو ډکی دی ما په دې باندې دا کلک وتړلو یا دې سره مې داسې نور هم کېښودل او ګیر چاپېره مې داسې د دې هډوکي نه ګیر چاپېره وتړل نو اوس په دقې تختې د پاسه به زه مسح کوم او دې دپاره هم شرط نه دی چې یاره شرط دا دی چې بس پاکي حالت کې وي نه که په پاکۍ حالت کې او ناپاکۍ حالت کې که په دواړو حالتو کې که په کوم حالت کې ستا ځای مات شو او تا پې لرګي دا تختې وتړلې دا جبیره دې پې وتړله دقې تختو ته چې هډوکی مات شي او دا کومو تختو باندې وتړلی شي دقې تختو ته جبیره وایي ٹھیک شو نو دغه جبیره که تا د پاکۍ په حالت کې تړلي وي دې لاس باندې او که د ناپاکۍ په حالت کې دې تړلي وي په دواړو حالت کې دې دپاره د پاکۍ شرط نشته که د پاکۍ حالت کې دې تړلي وي او که د ناپاکۍ حالت کې دې تړلي وي خو چې کله تا اودس کې نو په ده به مسح کوې ستا مسح ټیک کېږي ټیک شو نو دا مصنف رحمه الله وایي کدا دغه شان کدا معنا ده دغه شان انکسره مات شو عضو یوه حصه یو عضو او شدت وتړلی شو علیه په دغه حصه باندې دغه هډوکي باندې جبیرتون دغه جبیره پرې وتړلی شوه نو یمسحو مسح به کوي دغه د چا چې دا کوم ځای مات شوی دی دا به مسح کوي علی الجبیرة په دغه جبیره باندې جبیره مو پېژنده که نه جبیره دغه هډوکی مات شي او دا کومې تختې وتړلی شي دغې تختو ته جبیره وایي چې که هډوکی مات شوی دی او دغه هډوکی په کومو تختو تړلی شوی دی دغه تختو ته دغه تختو ته جبیره وایي نو یمسحو دا سړی به مسح کوي روزانه به مسح کوي علی الجبیرة په دغه جبیره باندې او کله پورې به مسح کوي حتی تر دې پورې چې یلتئمو صحیح شي روغ شي الجرح دا زخم دا هډوکی روغ شي تر هغه وخته پورې نو که د چا هډوکی یو میاشتو کې کېږي که د چا هډوکی په 2 میاشتو کې روغېږي او که د چا هډوکی په 5 میاشتو کې روغېږي دا به هغې باندې مسح کوي ٹھیک شو نو مصنف رحمه الله دلته یو اشاره وکړه چې ګورې د موزې باندې مسح کول هغه د مسافر دپاره 3 ورځې او 3 شپې دي بیا به هغه د موزه وباسي او د خپې لاس به وینځي که مسافر وي او که مقیم وي په کلي علاقه باندې وي نو 1 ورځ او 1 شپه یعنې 40 غنټې نو 40 غنټې پس به بیا دا خپله موزه وباسي که دا سړی مقیم وي او که مسافر وي نو 3 ورځې او 3 شپې به بیا دا خپله موزه باندې مسح کوي خو هغې دپاره شرط دا دی چې د پاکۍ په حالت کې به دغه کوي دا موزه پخپو کوي او دلته کې د جبیرې دپاره یا د پلستر دپاره پاکي شرط نه دی که د پاکۍ په حالت کې د جبیره یا پټۍ وتړله او که د ناپاکۍ په حالت کې په هر حالت کې که د پټۍ وتړله یا د جبیره وتړله نو ته به په هغې باندې مسح کوې نو دلته مصنف رحمه الله فرمایي وایي تر کومې پورې به مسح کوې یمسحو دا سړی به مسح کوي کوم سړي چې دا جبیره وي یا دا پټۍ تړلې وي علی الجبیرة په جبیره باندې حتی تر دې پورې چې یلتئمه ټیک شي تر کومې پورې دروست شي صحیح شي الجرح دا زخم حتی یلتئم الجرح تر دې پورې چې دا زخم ټیک شي تر هغه وخته پورې به دا سړی مسح کوي اوس مخکې وایي ولا یشترطو او شرط به نه لګولی کېږي د پاکۍ شرط به نه لګولی کېږي شد الجبیرة د جبیرې د تړلو على طهارت د پاکۍ په حالت کې د جبیرې د تړلو د پاکۍ په حالت کې شرط به نه لګولی کېږي نو مصنف رحمه الله فرمایي ولا یشترط او شرط به نه لګولی کېږي شد الجبیرة د جبیرې د تړلو على طهارت په پاکۍ کې د پاکۍ حالت کې نو دا شرط به نه وي چې یاره دا جبیره دی د پاکۍ په حالت کې وتړلی شي یا دا جبیره دی د ناپاکۍ په حالت کې وي که دا د پاکۍ په حالت کې وي او که د ناپاکۍ په حالت کې په کوم حالت کې چې جبیره وتړله او یا چې دې پټۍ دې تو کړله زخم نه نو دا به په هغه وخت کې به ته په دغه باندې چې کله اودس کې بس صرف په دغه باندې دا 3 ګوتې لمدې که او رایې کاږه بې بس ستا مسح وشوله نو مصنف رحم الله فرمای چې تاسو په پټۍ باندې مسح کولی شئ او په جبیره باندې مسح کولی شئ ځکه الله جل جلاله موږ دپاره په دین کې اساني راوستې ده سختي او مشکل پکې نشته دی نو دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام